الله صحابه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په گاون کې وي خو خدای خبر شه چې مونږ به چرته یو مونږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار وکړو که ونه کړو چهره مبارکه به راته نصیب شي او که نصیب نشي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته به په ورځې د قیامت هغه انسان ډېر زیات نږدې وي چا چې په ما باندې درود ډېر زیات وایي دی به ما ته نږدې وي زه به د هغې انسان سفارش کوم حدیث مبارک کې راځي میدان محشر دی چې کله حساب کتاب الله تبارک وتعالی شروع کوي که نه نو د آدم علیه الصلاۃ والسلام به الله تبارک وتعالی د خپل عرش ته لاندې ودرئ او ډېر لوړ قد به وله ورکړی الله تبارک وتعالی په بدن باندې به شنه جوړه وي شنه جوړه الله تبارک وتعالی به آدم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي آدمه ستا د اولاد سره حساب کتاب شروع کومه ته ودرېږه ګوره ورته آدم علیه الصلاۃ والسلام به ګوري ناڅاپي به یې نظر وغورځېږي چې فرشتو یو سړی په دیکو دیکو اخیستی او جهنم ته یې بیایي جهنم ته روان کړی دی آدم علیه الصلاۃ والسلام چې وګوري چې دا خو د امام الانبیا ټول وایي صلی الله علیه وسلم د هغه امتي روان کړی دی دا خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام امتي روان کړی دی نو آدم علیه الصلاۃ والسلام به چغه کړي یا احمدو ای احمده احمد د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ذاتی نوم دی محمد هم دی او احمد هم دی صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام به آواز وکړي یا احمدو ای احمده میدان محشر دی تمام خلک چې د آدم علیه السلام آواز واوري ټول به د آدم علیه السلام په طرف باندې متوجه شي آواز یې چاته کړی دی امام الانبیا ته یې کړی دی نبی علیه السلام به جواب ورکړي لبیک یا ابا البشر حاضر یم د انسانانو پلاره وای خدمت څه دی لبیک حاضر یم آدم علیه الصلاۃ والسلام به ورته وفرمایي ستا امتي فرشتو روان کړی جهنم ته بیایي کو څه کولی شي ورله وکوله نبی علیه الصلاۃ والسلام به روان شي فرشتو ته به ووایي دی راپرېږدی ماته د جهنم ته مه بیایئ دا خو زما امتي دی فرشتې به ورته وایي نه عمر نه مونږ ته د الله د طرفه اډر دی مونږ ته د الله د طرفه حکم دی مونږ به دې جهنم ته بیایو پرېښودی نه شو نبی علیه الصلاۃ والسلام به بیا وفرمایي چې دې ما ته راپرېږدی دې جهنم ته مه بیایئ هغوی به وایي نه مونږ د الله نافرماني نه شو کولی چې کله فرشتې خبره ونه مني نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا ګیره مبارکه داسې ونیسي او د عرش ته به داسې ګوري الله دا د عربو عادت دی چې د چا نه معافي غواړي دا خپله ګیره داسې په موټي کې ونیسي دا د هغوی د معافۍ صورت دی نبی علیه السلام به د خپله ګیره مبارکه په موټي کې ونیسي او د عرش ته به داسې اریان اریان ګوري او وی به یا ربي یا ربي یا ربي وا رب زما وا رب زما وا رب زما الله تبارک وتعالی به فرمایي محبوبه ولې څه وجه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایي الله تا خو زما سره واده کړې وه الله تخزینی فی امتی زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم الله دا څنګه رسوایي زما نه ده چې زه فرشتو ته منت کوم او زما امتي جهنم ته روان کړی دی الله دا خو زما رسوایی ده الله دا خو زما بېعزتي ده الله زما امتي جهنم ته روان دی الله تبارک وتعالی به آواز وکړي فرشتو ته ردو هذا العبد اے فرشتو دا بنده واپس کئ دا بنده واپس کئ جهنم ته مه بیایئ چرته بوزو الله رای ولی میزان تلی ته راولی چې د دې پیغمبر په مخ کې د اعمال وتللی شي چې د شکوا او د ګیله پاتې نشي را به ولی بیا به د دې بنده اعمال تللی کېږي نو چې کله اعمال تللی کېږي حدیث مبارک کې راځي ته به د نیکو دا چابړې بیا سپک شي بیا سپک شو نبی علیه السلام ورته ولاړ دی چې د نیکو چابړې سپک شو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ راوالي انمیله د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ به او د نیکو د چابړې ته به ورته وکړي او به وایي بسم الله دا کاغذ به راولي نبی علیه السلام به چې بسم الله او د نیکو د چابړې ته به یې ورته وکړي چې ورته وکړي د نیکو چابړې به ځمکې له راشي د ګناهونو چابړې به سپک شي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي انطلقو بوځئ دا بنده الله چېرته یې بوځو جنت ته یې بوځئ که نه تاسو یې نه د نیکو چابړې دروند شو د ګناهونو سپک شو خو جنت ته یې بوځئ که نه دا فرشتې چې دا الله دا بنده روان کی نو دی به د فرشتو ته ووایي ما له لږ مهلت نه راکوئ ولې نه
څه دپاره چې زه د دې بنده نه تپوس وکړم چې دا وڅوک الله ده لا پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی ده لا پېژندلی هم نه دی چې زما دا سپارش چا وکړو دی چې مخامخ شي نبی علیه صلات وسلام ته او د نبی علیه السلام په دې مخ مبارک د ده سترګې پرېوځي الله د نبی علیه السلام مخ مبارک الله دې دیدار نصیب کړي نو الله ولې چې عجیبه حسن ورکړی دی نو چې ده د نبی علیه السلام پر مخ مبارک سترګې پرېوځي نو دی به وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک و الله درله کوم ښایسته مخ درکړی دی و الله کوم څنګه ښایسته پیدا کړی یې من انت دا خو راته ووایه چې ته یو څوک ته خو را سره خپله پېژندګلي وکړه که نه څومره ښایسته انسان یې ته یې څوک الله دی به ورته وایي انا نبیک انا نبیک محمد زه خو ستا نبي محمد یم که نه ده پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی هغه به ورته وایي چې زه خو ستا پیغمبر یم که نه ستا نه دا یېرو زه به په میدان محشر کې موجود یم او زما امتي به زما نه جهنم ته ځي تا خو زه یېر کړی ومه خو زما نه ته نه وي یېرو زما نه ته نه وي یېرو د الله پیغمبره ته زما پیغمبري ته زما سپارش کوونکی ها دا څه و تا چې دې چابړي ته ورته وکړه تا دې چابړي ته ورته وکړه څه و نبي علیه الصلاة وسلام به ورته فرمایي هذه الصلاة کالتي كنت تصلي علی دا خو هغه درود شریف و چې دنیا کې تا په ما باندې ویلي دا خو هغه درود شریف و نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زه به د جنت کې تر هغې پورې خپل کې نه تم تر څو مې چې خپل یو امتي جنت ته نه دی داخل کړی